امام ترمذی رحمه الله خپل کتاب کې او نور محدثینم د بنی اسرائیل د یو کس واقعه را نقل کړې ده. کفل نوم ډېر عجیب واقعه ده. حضرت عبد الله بن عمر رضی الله عنهما فرمای چې ما دا واقعه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه د او پیرونه زیاته اورېدلې ده. او بعض روایتو کې ذکر دي چې سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم اکثر من 20 مره. ما دا واقعه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه د شلو پیرونم زیاته اورېدلې ده. ډېر عجیب واقعه ده. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي په بنی اسرائیلو کې یو کسو کفل نومیو د ګناهونو نه به بالکل ځان نه ساته. یوه ښځه ورته راله کومه چې پیسو ته ډېره مجبوره وه، نو ده ورته 80 دیناره ورکړل، خو په دې شرط چې دی به خپل حاجت د دې زنانه نه پوره کوي. نو کله چې دی د زنا دپاره ورغی نو ښځه ورپېده او په ژړا شوه. ده ترېنه تپوس وکړو ولې ژاړې؟ هغې زنانه ورته وویل چې دا زنا ما چرته هم نه ده کړې، مخکې مې چرته هم داسې غلط کار نه دی کړی، زنا مې نه ده کړې، خو زه اوس سخته مجبوره یم، پیسو ته ډېره مجبوره یم، نو ځکه دې کار ته زه مجبوره شوم. نو ده په زړه کې یاره پیدا شو او ورته ووی چې کله تا دا کار د مخکې نه هم نه دی کړی او اوس یې صرف د مجبورۍ نه کې، نو دا 80 دیناره واخله خالص او صرف د الله د رضا دپاره، بغیر د زنا کولو نه، زنا نه کوم، او دا پیسې واخله. او دې کفل قسم اخولو لا والله لا اعصي بعدها ابدا، بقسم په الله دینه پس په بیا کله هم زه نافرماني ونه کړم، ګناه به کله هم ونه کړم. او په اخلاص یې توبه وویسته. د الله شان ته ګوره، دی په عمدغه شپه باندې وفات شو. دا کفل په دغه شپه وفات شو، نو سهار یې په دروازه باندې لیکلو ان الله قد غفر للکفل، بشک الله پاک کفل ته مغفرت او بخنه وکړه. محترم مسلمانانو تاسو واورېدل چې کفل کوم چې ټول عمر د الله نافرماني کړې وه، خو چې کله په اخلاص توبه وویسته نو الله ورته معافي وکړه او ټول ګناهونه ورته الله پاک معاف کړل، حتی چې په دروازه باندې هم ورته الله پاک ولیکل ان الله قد غفر للکفل.